السلام علیکم قدرمندو. سٹارلنک سیټلایټ انټرنیټ پاکستان ته را روان دی او کوم چې تعلق ساتي د دنیا مرترین شخصیت ایلن مسک سره. په دې حوالې سره سټارلنک چې کوم اډمنسټریشن دی هغې پاکستاني ګورنمنټ سره رابطه هم کړې وه او باقاعده طور باندې منیسټري اف انټیریر یعنی وزارت داخله پاکستان ورله NOC هم جاری کړې ده. خو د دې ټولو خبرو لپاره ضروري خبره دا ده چې PTA یعنی پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي چې کومه ده هغه هم اپروول ورکړي. ولې چې دا ټول معاملات PTA ګوري. خو سوال بدل ته دا پیدا کیږي چې دا انټرنیټ په موږ ته پاکستان کې څنګه ملاویږي، د دې پرایس په څه او د دې سپیډ څه دی. نو پهله به د دې د سپیډ خبره کوو قدرمندو چې د دې انیشیل کم سپیډ دی هغه 156 MB پر سیکنډ نه والي د 276 MB پر سیکنډ پورې د دې انیشیل سپیډ دی او باقاعده تور باندې د دې چې کوم اپلوډینګ سپیډ دی هغه ډیر زیات کم دی، یعنی 17 MB پر سیکنډ نه والي د 32 MB پر سیکنډ پورې او د دې چې کوم ډاونلوډینګ سپیډ دی هغه نارمل دی. بیا دا انټرنیټ په موږ ته پاکستان کې څنګه ملاویږي؟ نو پاکستان کې دا انټرنیټ په موږ ته ملاویږي د ډیوایسز په تھرو. د سټارلنک خپل ډیوایسز دې لپاره جوړ کړي دي، هغه پاکستان ته راځي، موږ به بای کوو، موږ به اخلو، هغې کې به موږ منتھلی سبسکرپشن لګو. بیا د دې د پرایس خبره ده چې د دې انیشیل پرایس دی $39 پر منث، یعنی پاکستانی تقریبا اراؤنڈ 11,500 روپۍ پر منث. خو د دې انټرنیټ داسې خاص خبره دا نشته دی چې د دې سپیډ د فایبر انټرنیټ په شانتي نارمل سپیډ دی. خو د دې خاص خبره دا ده چې د دې بنیادي مقصد دا دی چې دا هغه ځایونو ته هغه علاقو ته انټرنیټ ورسوي چې په دنیا کې په کومو علاقو کې انټرنیټ میسر نه دی. ولې چې دا ترو سیټلایټ په دنیا کې په مختلف ممالک د پاسه دیو سیټلایټ خپاره کړي دي او د سیټلایټ په ترو به موږ ته دا انټرنیټ ملاویږي. قدرمندو زیات خلک د انټرنیټ ځکه غواړي چې دا به بغیر رکاوټ نه دا انټرنیټ موږ ته ملاویږي. اکثر تاسو به کتلی کله چې حالات خراب شي نو بیا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي چې کومه ده هغه دا انټرنیټ بند کړي. نو آیا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي یعنی PTA سره به دا اختیاري چې دا سروس چې دی هغه په ملک کې معطل کړي؟ نو دا ټولې خبرې به د دې نه وروستو د اپروول نه وروستو پته لګي. او قدرمندو د دې دا پرایس چې کوم دی دا ډېر زیات دی. نو تاسو راته په کمنټس کې ووایئ چې د دې پرایس انیشیل پرایس څه پکار دی.